اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد ولقائل أن يمنع توقف الک دا سکار دے سیب علیہ رحمتام چی ویون کے رالے نو آغا وینا وکللام دسو وینا وکلل وینا دا سکی چی تعدد او دارنگی تکسر چی دے تعدد او تکسر چی دا کم تغایر والی پمانا دا جواز الانفکاک تغایر دیتا جواز الانفکاک دا پکیر دی کمرینا غیر دی والی کسوک دی دا پکیر آلرکی اوباسی استل شکنا جواز الانفکاک نو یو ویون کے بعد دی خبرین منعو کی چی دا تعدد او دا تکسر چی دے دا راضی خوب تغایر کی راضی بمانا جواز الانفکاک خدا ہوئی چی دا صفات دا اللہ جل جلالہ با علا لغوے تعدد دا قدم او تعدد دا واجبات با علا رات لے چی دا صفات دا اللہ تعالیٰ نا غیر وی منگویل دا خو غیر ندی کم دا اللہ نا غیر نا صفات دا اللہ تعالیٰ عینی ذات دی او نہ صفات دا اللہ تعالی غیر دی دا ذاتنا غیر دا مانا چی جواز دا انفکاک پکی راشی نو چی ارکلا دا غیر ندی او جواز دا انفکاک پکی نشی رات للے نبیا خودی کی تعدد رانلے چکم منافی دے دا توحید سرا نو قائل اسرا لے اعتراض کئی چی دا تعدد او دا تکسرو تغایر کم تغایر جواز الانفکاک بانی موقوف کول صحیح کار نہ دیں وہ یغا سنگا لکا جس او کل راوالا اخپل مابین کی یا اعداد راوالا 1 2 3 4 5 9 10 فدی کے تعدد او تکسر دے او بیان پکی دا دے تغایر ومانا دے جواز الانفکاک نشت دا کل دا اجزاؤن تجدا کویش نا کل عبارت دا دا اجزاؤن دے کل دا اجزاؤن جدا کویش لکه گلدین بدتا تدلتا ودرو ما او تدا گلدین دا دی خپلو اجزاؤن جدا کا گلدین کل دا خو عبارت تم دا چانا دی ملا سیم دا خی اجزاؤن تر ملا صاحبہ عبارت یا لکه مثال پتور باندے دا عدد راوالا 1 2 3 4 5 6 7 نو دا 7 دا دی دا پارا دا و عددون چی دی دا لدین تنشی جدا کول ذکر وخو عبارت دا دقو دا دیونا لے تا دا کٹ کنو وہ پاتی شو یو تی کٹ کنو وہ نپاتی کی گی شپاک شو نپاتی کی نو لہذا دا مسئلہ چرا دا تعدد او دا تکسر دا تا بنا کرے دے پا تغایر جواز الانفکاک بانی نو دا پا اغیبانی موقف کولو صحیح کار ندی ولی قائل او روادی دے یو ویون کے دا پارام شمنا کی توقف و موقف والی دا تعدد و دا تکسر پا تغایر بمانا جواز انفکاک بانی
یا لکه دا موقوفواله د تعدد او د تکسر دا په دې تغایر کم تغایر جواز الانفکاک باندې نه دی موقوف نه دی په موقوف تعدد او تکسر په تغایر باندې نه دی موقوف دا ځای ګران دی از د الفاظ بدل لا بدل دي چې تعریف کتلې نه او وسی او د سوچ نه نه بیا نه پیږي ها دا تعدد او دا تکسر دی خاغه دا تعدد او تکسر دی او دا کم ذکر راځي هر ذکر یا لکا دا په تغایر کې راځي بمانا جواز الانفکاک لکه دلته چې موږ په کومه کمره کې ناشتي نو دا دوه شیزونه دي یو کمره دا او بل پکېره اوس دې کې تعدد شته ولی ځکه جواز الانفکاک دې کې تغایر دی پکې غیر دی او کمره د پکینه غیر ده بدی معنا باندې چې د یو بل نه دا جواز انفکاک کی راتلی شي نو دا اوس دو شو که جواز انفکاک نه بیان لکه اوس امیر صاحب ته وایي چې سبا له راتللی نو د 14 اگست ورځ د تمیر باندې او کدا خپې ځان سمر راوړه نو دا د څه کوي خپل ته کې خوستېش خذل سونه ځان سمر راوړل سونه کې خوستېش نو د کې تغایر رانه دا اوس یو سړی د کې تعدد او تکاثر رانه له یو سړی چې تغایر پکې نشته نو تعدد او تکاثر هم پکې نشته او کدا او ته وی چې سبال رات لري نو ته د ځان سره غړۍ مراوړه د ځان سره پګړۍ مراوړه دا کوي شي دا پریدي د دین غیر راشي نو معلومه دا شوله چې پګړۍ او ګینټا غړۍ و غیره چې وسره والی نو به پکې تعدد او تکسر شته یعنی تعدد او تکسر موقوف شو په تغایر که یو شي کې تغایر او تعدد او تکسر به ورکی راځي او که یو شي کې تغایر نو تعدد او تکسر به پکې نه راځي وای دا خبره ماما تاسو غلطه دا خبره ماما تاسو غلطه ولی و دې کې تعدد او تکسر شته کنه شته هر څړې معنی چې دې کې تعدد هم شته او په دې کې څه شته مولا صاحب تکسر هم شته ټیک ده کنه معنی کني معنی اوس راځه جواز الانفکاک خود دې د جانبینو نه نشته داود یو نه جدا کېږي شی و بني یو به شپږ داود دوه نه جدا کېږي شی الکه و بني او دوه په پکې درې به څلور به هغه یو جانب نه خو انفکاک قبليږي خو دې بل جانب نه انفکاک نه قبليږي ولی دا یو دا دوا دا درې دا څلور دا پنځه دا شپږ دا و دا یو چې دینو دا یوم د وونه نشي جدا کېدل دې کې ته یو جدا کار یو چې جدا کې یعنی دا منځ کې می دا جدا کنه وس و پاتې شو شپږ کدا دا کې انفکاک شو نه دې کې حضور انفکاک من الجانبین نشته چتوی تعدد او تکسر موقوف دے پچا بانے پا تغایر پا مانا دا جواز الانفکاک من الجانبین بانے نو دا خبر دی غلط شولا پتا دغا کی پا عدد دا خبر دی غلط شولا پا جس او پا کل کی اگر که گلدین دے او دا اغدانی بخار اکو دا لاستی من پری کنو اس گلدین ندے وسم گلدین دے اگر کل خوی وسم دے کن سرد دے چی دا دے جس دے لارے کلا نڑے لارے دا خبر استا غلط ولی قائل او روادی دے یوین کے دفارا ایمنعا چه غمنکی چمنکی موقوف والے لتعدد او دا تکسر پس بانی موقوف والے فتغایر بانی کم تغایر بانی فمانا دا جواز الانفکاک دا جانبیننا للقطع دا وجد یقین کولنا چی بے شکا مراتب دا اعدادو دا واحد او دا اسنین او دا سلاسو الى غیر ذالک غیر دینواتنا حلسی ولدو الشل متعددت متکسرت دی کنی دی علکا دی کنی دی متعدد و متکسر دی کنا سرد دینا چې دا بازی سرد دینا چې ان البعض بشک دا بازی جز دی د بازونا دی کنی دی بازی د بازونا جز دی لکه دا وو نه دا 1 2 3 4 5 وو پورې هر یو جز دی
او جز چې دی دا خو مغایر نوی لکولنا نو ګورا تغایر پکې نشتا او تعدد او تکسر ور پکې شتا قطعا دا خبر بیا ګورا ونکی چې تعدد او تکسر موقوف دی په تغایر باندې وګورا دا اعداد تغایر نه لري او تکسر لري نو کوم دی چې تکسر موقوف شو په چا باندې په تغایر باندې چې ګرانه ده کنه آسانه ده کیسه بیخي آسان ده خو لږ سوچ ته بیخي متوجه کول غواړي زک سوي وایا کتاب مالا پاسه ستا پاسې دلم جمرونه وخت لګي زر وایا دې سبب تاسو دا ذکر راشي د بم راشي قوایا یو تعدد او تکسر دی ایمولین ویلیو پرون چې دا موقوف دی په تغایر باندې پیدا خبرم غلطه ده نه دی موقوف زبدر اخیما تغایر بنی او تعدد او تکسر بی لکه مراتب الاعداد و لاس فاق هر سړی و چې دی کې تعدد او تکسر شته کلشته او مونږ سوچ وکړه د دوانو په خپل مابین کې تغایر شته تغایر ولی زکا چې هر عدد دغه کل نه جز دی دغه و کل دی دا یو دوا درې څلور پنځه شپږ و یو راواله دی جز دی نو د جز او د کل په منځ کې خو تغایر نه وي پته ولګي چې د دوانو ترمنځ تغایر نشته او بیا هم د تعدد او تکسر راغلی دی ته ولي تعدد او تکسر موقوف کې په تغایر باندې ما خو ته چې تغایر دا دی نشته او تکسر شته نمبر 2 وَإِذَنُمْ دَارَنْگِ لَا يُتَصَوَّرُ نمتصور کی للقطع الکا روادی یو وین کی لرا چې اغا منو کی انکار وکي د دې خبرینا چې تعدد او تکسر دا موقوف دی په تغایر باندې ولی للقطع او ولی اذ ذکا لا يتصور نمتصور کیږي نزاد اهل سنتنا وکثرت د صفات کی او په تعدد د صفاتو کې په حال کوند دي کې چې دا متغایر وي یا غیر متغایر دي من خو په دې کې جګړه نه کړ چې دا صفات غیر دي او عین دي خبره خو نفسي په صفاتو کې روان صفات د الله شته کنهشته بل اولان اولا خبره دادا اي قال چې او دی ویلې شي په جواب کې چې مستحيل او محال تعدد ذوات قدیمه او دي ک دو ذات قدیمه رال توحید د من نزي ک درې ذات قدیمه رال توحید د من نزي کو ذات قدیمه رال توحید د من ندی لا ذات و صفات ذات او صفات که ذات قدیم دی او صفات سے قدیم رالنو دی کی اچ قسم نقصان نشتا دا محال او مستحیل نه دا کار ټیک دی چې ذات قدیم یو دی او صفات سره قدیم لګی دی پروا نه یارا تبتازانی سے وی چې دا یو خبره تکوم چې ډیره زړه ورته مکوي د سیموي چې صفات د الله تعالی واجب دي دا خپل مخوځوي دا زړه ورته به مکوي دې ته واجب لذاتها موای نو چې واجب لذاتها او ته نه وي نو څه به وته وي واجب لغیرها متوي نو سو ته وایو واجب لذاتها هم دی را باندې بند کړو او واجب لغیرها هم دی بند کړه باندې نو بل وی واجب لا لغیرها وتویست او واجب لا لعینها وتویست لا لعینها ولا لغیرها بل دعوت والله یجترئا او زړور توب دی ونکړې شی علی القول په قول کولو باندې پکې دلو د صفات چې دا واجبۃ الوجود لذاتها دی داسې بنوي بل یقال بلکې ویل کېږي با چې دا واجب دی خلال غیرها یعنی لغیرها بم نوي بلکې د سوایه چې لما ليس عینها هم ندي
ولا غیرها او غیرها هم ندي لا هو ولا غیره وشو کوم نشو نه عین ذات د باری تعالی دی او نه غیر ذات د باری تعالی دی نه عین ذات د باری تعالی دی او نه غیر ذات د باری تعالی دی اعني غیرها خاص کوم به ذات الله تو تقدس ويكون هذا مراد من قال او دا مراد هغه چا دی چې هغه وایي چې واجب الوجود لذاته هو الله تعالی وصفاته سوچ دا کومه خبره کوي کنه چې واجب الوجود لذاته هو الله تعالی وصفاته دې داغي دغه مراد دی دا ما چې ته ویل ها چې صفات د الله تعالی ته نه لغیرها وي نه لعینها وي نو ته لذاتها وي نو ته لغیرها وي بلکې لا لغیرها وي یعنی انها بشک دا صفات واجبۃ لذات الواجب دا ثابت دي د پاره د ذات د واجب تعالی وتقدس هر چی په نفسها را والدا صفات نو دا ممکن دي کدي صفات تمنګ وګورو په نفسه دا ممکن دي خدا الله تعالی د پاره ثابت دي واجب او په توحید کې هغه زوات واجب نقصان پیدا کوي چې داغي وجوب لذاته وي من چې صفات باندې نظر وکړو نو دا په نفسها ممکنه دي او واجبتون دي لذاتها د ذات الله تعالی لپاره اوس په موږ باندې تعدد د هغه واجبانو رانلې چې کوم د توحید سره منافات کوي الکه دا واجب دی یو سره وي پرس کا دا واجب لذاته دی او دا واجب لذاته دی نو اوس دوه شرط شرک را لې د سیمنګ دې قائل نه او چې و چې دا واجب لذاته دی ذات واجب دی او دغه خو لذاته واجب نه دی ممکن دی په نفسه خود دې ذات لپاره ثابتي دی واجب دی نو دا خو به نه واجب خو به لنګي څه شو صاحب سال په 14 اگست کې شتا ازيري ضروری ده فکر دراله تا ازيري ضروری ده نو د څه ضروری خو نه ده لکه څنګه چې د دنیا ته دارا تک ضروری ده د دارا تک خو په خوا نه شوي دی 14 اگست کې به سبا لاله شي 14 اگست کې به شي د څه ذاتي هی کار خو پکې څنګه چې د خپل ذات په کوم انداز باندې دی نو سار له د ځلی خو په دغه انداز باندې نه دغه شوی دا راغلی فکر دی نه د قرنګ دی کې ماله زی ګران خا ويكون بهذا دا مراد من مراد دا غچا چې قال غویلی چې واجب الوجود لذاته هو الله تعالی اغه الله تعالی او صفات د الله دي یعنی انها واجبه دا واجب مان ثابت دي لپاره د ذات د واجب تعالی او هر چې په نفسها راوالي نو دا ممکن دي ولا استحاله فی قدم الممکن لکه د په دې اعتراض کوي چې تا دا و چې دا په نفسه ممکن دي نبي خدا قدیم نشو یا خدا جواب دا دی چې ممکن بوي او قدیم بوي ولی زکه چې دا قائم دی په ذات قدیم پوری دا الله ذات چې څنګه قدیم دی نو د څنو چې صفات له بیرستراله صفات مسرو پروا نه کوي ولا استحالت او نشتره محال والے په قدم د ممکن کې اذا کانا کله چې دا ممکن او قائم په ذات د قدیم پوری وي واجبن به واجبی په د پوری غیر منفصلن عنه جدا کېدل تی ناراضي نشو ار یو قدیم الہ کم قدیم الہ دې چې کم ذات کې قدیم دی او کم چې د بل د وجه قدیم دی هغه الہ نه دی کم الکا معبود دی چې د کم وجوب لذاته دی او چې شي دا وجود د دې ذات د وجه نه راغلی نو هغه خو صفت ته هغه معبود نه دی صفت معبود حتی تر دې پوری چې لازم شي وجود د قدماونه وجود د غنو الہانو نه لیکن ينبغي لیکن مناسب دا سری دا کمی لانجی کنجی چې تاسو واوري دا وای ما کتاب کې خو به وځه کوي
چې کتاب په من بزان پی کې او ځان تاسو په خپل معاشره کې دا خبرې مکوئ په یاد دا تقریر مکوئ څه وایي ولکن ينبغي لیکن مناسب دادی ایو قال چې ویل شي چې الله تعالی قدیم بذاته دی او موصوف بصفاته دی بس خبره ختمه په کې دا لانجه مکو چې بس صفاتی قدیم دی واجب دی او ندی او دی او ندی او دی واجب لذاته دی او لعینه دی او لغیره دی او لغیره په دې خبر لانجو کې ګوتی والته بس الله تعالی قدیم بذاته دی او موصوف بصفاته دی خبره او اطلاق د قول دی ونشي په قدماو باندې د پادې چې لان نشي وهم اله دې خبر ته چې ار یو غنی من حال صفات نه قائم بذاته دي حالان کې ار یو صفات د الله تعالی هو قائم بذاته نه صفات قائم بذاته نه دي او غنی زي وهم دې تعالی نشي چې ار یو منها د صفات د الله نه قائم بذاته دي او موصوف بصفات الالوهیت دي تحقق صدا چې ول صعوبه هذا المقام د وجد سقوالي د دې مقام نه ذهاب کړی د معتزله او فلسفه نه پر صفات دغه بالکل صفات منلی نه دي او کرامیو نقل کړی د نه پر قدم ته صفات اشته قدیم نه دي او اشاعره هغه تکړه د نه پر غیریت او د عینیت ته چې صفات د الله تعالی عین ذات دي او نه غیر ذات دي دا زیوی صعوبت د دې مقام د سینې چې د عبارت لګول ګران دي عبارت لګول نه یادای دلته خبرې کول ګران دي په دې کې څنګه الله پاک په صفاتو کې خبر کوي چې دا اوس قدیم دي نه دي قدیم واجب دي نه دي واجب څنګه دي ولې صعوبت هذا المقام علماء دي بدر دریابونه او بحرونه دي الله په دې ټول لخير کثیر کړي ورکی چې دا علمي میدان کې اسونه دغه کوي د ازغلوي علمي میدان دی ان شاء الله په علمي میدان الله پاک علم خو دې په دې کې بدنه څو ګناګارای نه ثواب بوله دا پیدا ور کوي خو لیکن خبر کې پر دې خبرو کې پوښ نه کیږي نه قیامت پرسته پوښ کیږي چې دا صفات د الله تعالی عین ګڼل کې غیر دي نه دا خبره ده چې بس دې کې کشف نه دی پتا کتاب کې وایو نو څوک د داخلي متعلق پوښ کې دا دونه تیاری دی په دې نه پوي د دې زو نه پوي نه یو مدرسه کې دوه غټ استادانو یو شیخ الحدیث نغه په ځینې خبرې کې په دې ځینې پیګم نه کشر مولا د درجو چې په کړهاله ورځي کې پیګم دا ځه حل کوي چې مغه به حل فکر نه دې دا معنا نه دی چې کوس په دې باندې یو غټ فخر بابا وای یا تبتازانی ویل چې بس په دې کې ګوتی والی کې تبتازانی په دې نه پیږي تبتازانی خو دې باب اسماره دی ولی په دې پیږي فکر راغی چې دوم د لوی شخصیت دا وای چې تیر شي په دې کې ګوتی مو واه ډیر ګوتی مې کړی دي دې مناظرې څنګه باندې دې کې سره چپ پاتې شو نو څه کوڅې کې چې ولې چپ او په دې وچغې صفا وقاته په دې اړه صفا هغه ګران لکه په دې معمولی په شنو ګیر دې کنه تقدیر په شان ته مسله د دې د تقدیر کې نبی رسول الله فرمایي چې باش په نو هغه ته وقوله قیامت دانه او